السلام علیکم. تاسو ته پته شته په پاکستان باندې دې ټیم کې ټوټل څومره قرضه ده او دا اوس چې کوم بجټ ووتو که نه، نو دا څومره دی او موږ ته څومره قرضې به پکار وي د نورو ملکونو نه د اخیستو چې موږ پرې د خپل ملک د 2023 او 2024 چې کوم ایر دی دا موږ په دې باندې ګزاره وکړو. نو مکمل معلومات در سره شیر کوم، دا ویډیو تاسو پوره وګورئ. ټیک ده؟ نو السلام علیکم، ویلکم ټو شاه آفیشل. دې ټایم کې ګوره بجټ باندې اول تاسو ځان پوه کړئ چې بجټ څه ته وایي. بجټ چې کوم دی د یو ملک ټوټل د هغې هغه خرچه چې کوم وي، ټیک شو. لکه اوس فار اگزامپل یو سړی دی که نه، هغه فیملی ده او هغه کمې پیسې ګټي، یو 30,000 روپۍ هغه ګټي او د هغه د کور خرچه هم 30,000 روپۍ ده، نو دې ته وایي د بجټ. ټیک شو. نو که اوس دا سړی داسې وکړي چې د 30,000 خرچه ده او 30 دا ګټي، نو دا کرنټ د چې کوم بجټ ډیفیسټ دی دا زیرو دی. لکه مطلب دا دی چې څونه بس دی ګټي هغونه د خرچه هم ده. نو دا سړی نه په ګټه کې دی او نه په تاوان کې دی، بس د دغه لیول برابر دی. ټیک شو. اوس د پاکستان مسله دا ده چې دلته خلک کم کنټري ده، د دې چې کوم بجټ دی، د دې چې کوم هغه ټوټل انکم دی هغه موږ سره څه دی، انتهایي کم دی، او دلته چې کوم موږ سره خرچې دي هغه انتهایي ډېرې سیوا دي. نو راځئ مخکې ګورو چې پاکستان بجټ ټیک شو. نو دې کې که تاسو وګورئ انسان چې کله د کور خرچه برابروي نو هغه څه کوي، هغه مزدوري کوي، هغه یا نوکري کوي، د هغه ځای نه پیسې لري. خو تاسو ته پته شته چې یو ملک دا بجټ دا پیسې دا د کم ځای نه روباسي او دا د کم ځای نه ګټي. نو راځئ دا په دوه طریقو ګټي. لومبۍ طریقه چې کوم دا هغې ته موږ څه وایو، ټیکس ریونیو، او دویمې ته وایي نن ټیکس ریونیو. نو د دې دوو طریقو باندې دا څه کېږي، د دې ټول د ملک دا بجټ دا پیسې راغونډېږي. دا ټیکس ریونیو چې کوم دی که نه، دا هغه پیسې دي کوم چې ستاسو د وړوکي د تیلو ډبي نه واله که نه تر د پیایه سفر تاسو کوئ، تاسو که بسکټ تاسو که وړه اخلئ، دا ټوټل د هغې خرچه وي. ټیک ده؟ او نن ټیکس ریونیو هغې ته وایي کوم چې د ګورنمنټ پراپرټي، لکه فار اگزامپل د ګورنمنټ یو هوټل دی او هغه هوټل چې کومې پیسې ګټي که نه، نو هغه ګورنمنټ خزانې ته موږ څه وایو، نان ټیکس ریونیو ورته وایي. اوس دې کال که تاسو وګورئ که نه، دا کوم بجټ چې پیش شوی نو 9,200 بلین روپیز چې کوم دي دا موږ سره څه دي، د ټیکس ریونیو نه راغلي، او دې کې موږ سره 2,963 بلین روپیز چې کوم دي دا تقریبا موږ سره راغلي د څه نه، د نن ټیکس ریونیو نه. نو که تاسو وګورئ دا ټیکس ریونیو 75% پیسې چې زمونږ کوم د بجټ راغلي دا د ټیکس ریونیو نه راغلي، او باقي 25% پیسې چې کوم دي دا موږ نه څه نه راغلي، د نن ټیکس ریونیو نه راغلي. ټیک شو. اوس که دا نن ټیکس او ټیکس ریونیو دا تاسو جمع کړئ نو دې نه به تاسو سره څه راشي، دا به تاسو سره ټوټل راشي 12,163 بلین روپیز. ټیک شو. اوس راشي یو انټرسټینګ خبره درته کومه انتهایي. تاسو ته پته شته دا 12,163 روپۍ خو دا خو زموږ بجټ شو، خو موږ چې کومې بیروني قرضې اخیستې په هغه قرضو کې موږ څومره پیسې ورکوو، په هغه قرضو کې موږ ورکوو 7,303 بلین روپیز چې کوم دي دا زموږ نه په هغه بیروني قرضه کې لاړې شي. بیروني قرضې مطلب څه دی چې څه په موږ هغه سود وغیره یا نور چې کوم قرضې وغیرې هغه موږ ورکوو پر ایر موږ چې کوم بجټ وي، نو تقریبا 60% زموږ نه په څه کې لاړ شي، په بیروني قرضو کې. د دې خبرې مطلب دا دی که یو سړی 100 روپۍ وګټي نو د هغه 60 روپۍ چې کوم دي د هغه نه په قرضونو کې لاړي. دغسې پاکستان دی، فار اگزامپل یو پاکستان ملک دی او دا 100 روپۍ وګټي نو 60 روپۍ د ده نه په بهرني قرضونو کې لاړې شي، باقي 40 روپۍ پاتې شي. په 40 روپۍ کې دا ټول کنټري چلی، خو 40 روپۍ کې ټول کنټري نه چلیږي. د دې لپاره دې څه کوي، بیروني قرضې اخلي. څنګه چې تاسو له وختي ما مثال درکو، که یو سړی 30,000 روپۍ ګټي او فرض کړه یو میاشت داسې رایي چې دی 20 ګټي او د ده خرچه چې کوم ده هغه 30,000 روپۍ، نو دی به څه کوي، دا 10,000 روپۍ چې کوم دي دا به دی قرض کوي. نو دا 10,000 روپۍ چې دی قرض کوي دا به د بار نه رالي. نو دغه کوره بجټ دغسې پاکستان خرچه سیوا ده او انکم کم دی. ټیک شو. اوس تاسو مخکې راشئ موږ سره 40% پاتې په دې 1804 بلین روپیز چې کوم دي دا هلته کوم خوا لاړ شي، دا دغه ته لاړ شي، د آرمي ډیفنس بجټ دی، یعنی 1804 ارب روپۍ دا هلته لاړ شي 15%. ټیک شو. په دې کې چې کوم ګورنمنټ سیلریز دي کوم 35% سیوا کا او پنشنز چې کوم دواړه دي هغه تقریبا موږ سره دي 4,213 بلین روپیز چې کوم دي دا موږ سره د ګورنمنټ تنخواګانو او په پنشنو کې لاړ شي. دې کې بیا کمې پیسې چې کوم دي PSD ورته وایي. ټیک شو.
کم چې ډیولپمنټل کارونه وغیره کېږي دې ته موږ وایو پی ایچ ډي. زموږ د خپل ټوټل بجټ 7.8% طریقه یافته کارونو په دغه باندې صرف موږ استعمالوو. ټیک شو. اوس که تاسو وګورئ زموږ د خرچې سیوا دي او زموږ چې کومه ګټه د 12163 دي او 163 دا زموږ کم بلینز روپیز دي، دا زموږ هغه ګټه ده او زموږ خرچه هغه 1461 بلین روپیز ده. نو خرچه سیوا ده او زمونږ چې کومه ګټه ده هغه کمه ده. نو موږ په څه کې په تاوان کې یو. نو دا بجټ چې موږ کله بیلنس کوو نو دا به موږ څه کوو، د بهر نه به موږ قرضې اخلو. ټیک شو. اوس که تاسو ټوټل انکم راجمع کړئ نو زمونږ ټوټل انکم څو، ما تاسو ته وختي ویل چې د ټیکس ریونیو او نن ټیکس ریونیو دواړه چې کله موږ جمع کړو دې نه موږ سره راځي 12163 بلین روپۍ. دا معلومات چې کوم دي د تاسو اغشتی شئ د کوم ځای نه، د تاسو اغستی شئ کوم چې پی ډي اف فارم دی د بجټ کنه، د تاسو 39 پیج دی، د تاسو کتای شئ اول ته د تاسو کنفرم کولی شئ. ټیک شو. اوس به موږ وګورو زموږ چې کوم صوبو له کوم وفاق پیسې ورکوي هغه موږ سره دي 5276 بلینز روپیز دي. دا موږ چاته ورکو؟ صوبو ته. ټیک شو. نو دا به 12163 ټوټل بجټ شو. دی نه موږ د صوبو دا پیسې ماینس کوو، موږ سره څو پاتې 6887 بلینز روپیز دا موږ سره پاتې شو. اوس که تاسو وګورئ دا پراوینشل سرپلس ورته وایي، کوم چې صوبو سره خپلې پیسې دي، نو دا دې سره پراوینشل سرپلس دا به موږ سره جمع کوو دا 6887 بلین روپو سره، یعنی چې بلین یا ارب دا یو سیز دی. ټیک شو. 6787 چې زه یاد کم 887 چې بلین یاد کم یا ارب دا یو سیز، دا چې دې سره کله موږ جمع دي نه موږ سره راشي 7537 یعنی ټوټل پیسې چې کوم موږ سره راغی هغه 7537 بلینز روپیز دي. ټیک شو. اوس راځي زموږ ټوټل خرچه څومره ده د ملک، دا خو موږ سره هغه نیټ پیسې پاتې شو. زموږ ټوټل خرچه څومره ده؟ موږ سره ده 14461 بلین روپیز. 14461 دا زموږ خرچه ده او زموږ انکم څومره ده؟ 7537 بلینز روپیز. نو که چېرته 7537 موږ ماینس کړو د 14461 بلینز روپیز نه، نو موږ سره ماینس 6924 بلینز روپیز، یعنی مطلب دا دی چې موږ ته کمی دی. څومره کمی دی؟ ماینس 6924 بلینز روپیز دا موږ ته پکار دي. او زموږ ټوټل د ملک انکم څومره شو 2023 دا دی 7537 بلینز روپیز دی. نو دا 6924 دا به موږ د کوم ځای نه اخلو؟ دې ته وایي بجټ ډیفیسټ. لکه تاسو له څنګه وختي ما مثال درکړی و که نه، چې کم هغه یو پلاري هغه پیسې 30,000 زموږ خرچه لګي او هغه 20,000 روپۍ ګټلې. ټیک شو. او د هغه 10,000 روپۍ د هغه سره کم شو د کور په خرچه کې، چې 10,000 کم شو نو دا 10,000 به دی د چا نه قرض راخلي. نو دې ته موږ څه وایو؟ بجټ ډیفیسټ. ټیک شو. بیا که تاسو مخکې وګورئ دا بجټ ډیفیسټ به موږ د کوم ځای نه پوره کوو؟ دا به موږ پوره کوو زموږ چې کوم سعودي پارټنر، سعودي نه به موږ اخلو، د چاینا نه به اخلو او په دې به بیا څه ورکوو؟ سود به ورکوو. نو چې سود پې ورکوو نو دغه سود به هغې خو خپلې پیسې خو به په خپلې پرتې وي، خو په دې به موږ سود ورکوو او په اخیستونو کې به دا پیسې ورکوو. نو سود چې زموږ نه ځي هغه به هم زموږ د عوامو نه وځي. ټیک شو. نو که تاسو وګورئ نو دا پیسې د دې دپاره کمې پوره کولو لپاره 24 بلین ډالر 24 ارب ډالر موږ ته نور پکار دي. نو دې کې 50 ارب ډالر به د سعودي نه راشو، د چاینا نه به واخلو، زموږ ډېر ښه ملک دی، داسې د بل نه به واخلو. خو مطلب دا دی چې بیا عوام په قرضونو کې ګیر شو. دې ټیم سره تقریبا 2.5 لاکه روپۍ چې کوم دی دا هر سړی قرضدار، خو دا قرض ګوره دا تاسو نه دی اخیستی، دا ستاسو مشرانو قرض اخیستی، کمې پیسې خوړلي، کمې غلطې لګولي، کمې بهر وړي، دا ټولې پیسې هلته قرض هغې اخیستی دی او دلته دا به په تا بوج او دا قرضې به په تا بوج کېږي. ټیک شو. او د حیرانتیا خبره دا ده، په اخره کې یو خبره کومه چې د قرضې چې کوم دي که نه زموږ ایجوکیشن سیستم ته وګوره، تقریبا 1.7% اف جی ډي پي دا زموږ په ایجوکیشن، لکه چې 100 روپۍ زموږ جی ډي پي راواخلې نو 1.7 روپۍ تقریبا 1.5 روپۍ موږ په تعلیم لګو. د ډېره د افسوس خبره ده. ټیک شو. او په اخره کې درته یو خبره کومه، که چېرته یو خاندان هغه د 10 ورځو نه نهر وي، ټیک شو، او دې سره ناګهانه یو 10,000 روپۍ راغلې، نو تاسو په کمنټ کې ووایئ جره په دې 10,000 روپۍ به دا به ځان له ټوپک اخلي که دا به ځان له خوراک اخلي. دا تاسو په دې خبره ښه پوهېږئ. والسلام. د ځان هم ډېر خیال ساتئ او د خپل پیج هم خیال ساتئ او دغه شان ویډیوګانو لپاره دا پیج تاسو